ابو اسحاق اسفراینی رحمه الله دا یو ډیر لوی بزرګ او ډیر لوی عالم تیر شوی دی. د عادت داو چې ماسختن بشو د ود کې دو ټیم بشو نو دی به مور او پلار خواله راغی او د مور او پلار په خپو باندې به چې کم دی زور کا او چاپی به ورله کوله که هغې ته بس ضرورتو هغه به ورله پوره کو څه وخته پورې به ورسره ناستو خبرې اترې به ورسره کولې په خپو به ورله زور وکړو چې هغوی به اوده شو نو دی به ترې بیا لاړو خپل ځای ته. یو ځل وایي د خپلې مور له په خپو باندې چاپي کوله او دته دا حدیث مبارک روایت شو. حدیث مبارک کې راځي چې الجنت تحت اقدام الامهات، جنت وی د میاندو د قدمونو لاندې دی. حدیث مبارک کې راځي دته دا حدیث مبارک چې روایت شو نو د دې حدیث مبارک مطلب خدا دی چې د مور او پلار خدمت کوا، د مور او پلار سره خیر او ښېګړه کوا نو الله تعالی به تا چې کوم دی جنت ته بوزي، جنت به چې کوم دی ستا ټکانه شي. نو د حدیث مبارک په ظاهر باندې عمل وکړو چې جنت د موریانو د قدمونو لاندې دی. نو د مور سترګې لګي ورغلې وې نو دی ولګېدو راښکته شو او د خپله ږیره د هغې په خپو پورې راښکله، خپو پورې چې کوم ګردو کومه دوړه وه هغې په دې خپله ږیره باندې چې کوم دی صفا کړه، په خپو یې ورله زور هم کو او د خپو دا تلی ورله چې کوم دی په خپله ږیره باندې صفا کړل، دوړې دې صفا کړله. دی بیا لاړو اوده شو. سحر چې راغې د خو ډېر شاګردانو ډېر لوی حلقه درس یو شاګرد ورته وایي چې حضرت ما بیګا تاسو په خوب کې ولیدی. هغه ورته وایي چې څنګه؟ وایي ډېر په ښکلي حالت کې مې په خوب کې ولیدی چې یو ښکلی او ښایسته شین باغ دی د میوو نه ډک دی او چمنونه دي پکې، تاسو په هغې باغ کې چې کوم دی چهل قدمي کوئ او را روان یې. خو عجیبه خبره مې پکې دا ولیدله چې ستاسو په دې ږیره کې ملغلرې دي، لالونه دي پکې، جواهرات دي پکې او هغه چې کوم دی رڼا کوي پړقېږي، د هغې سره ستاسو دا ږیره او ستاسو دا مخ چې کوم دی هم ځلیږي، ډېر ښایسته پکې ښکاري. وایي داسې خوب مې لیدلی دی. هغه ورته وایي چې یقینا ستا دا خوب صحیح دی، ځکه چې حدیث مبارک کې راځي چې الجنت تحت اقدام الامهات، جنت د میاندو د قدمونو لاندې دی. نو ما بیګا د دې حدیث په ظاهر باندې چې کوم دی عمل کړی دی او د خپله ږیره مې د مور په خپو پورې چې کوم دی راښکلې ده او د هغې نه مې پې دوړه صفا کړې ده. نو دا زما د مور د خپو هغه دوړه ده چې الله تعالی د هغې نه چې کوم دی لالونه او ملغلرې او جواهرات جوړ کړي دي او هغه چې کوم دی رڼا کوي او پړقېږي. نو ستا دا خوب چې کوم دی دا ټیک دی او رښتیا دی. نو د مور او پلار په خدمت کې، د مور او پلار سره په خیر ښېګړه کې دې کې چې کوم دی جنت انسان ته ملاویږي.